که د معاشرې هر سړی په خپل چاپېرچل نظر واچوي او د خپل وس مطابق د بېوس او غریبو سره امداد او مرسته وکړي، نو په معاشره کې که غربت او مسلې ختمې نشي نو کمې به ضرور شي. د کوز دیر ورغړ منزئی یو ځوان چې د برین ټیومر په ناروغۍ پروت دی، تاسو امداد او مرستې ته اړتیا لري. دا د رسولۍ مسله ده. په 2014 کې زه دا اپریشن یې کړی دی او د هغې نه وروسته دی لکه برابر شوی خو دا و چې د سترګو نظر یې ورسره تللی او 2020 پورې دی ټیک و. اوس ورته بیا هغه مسله بیا راغلې ده او لکه علاج یې روان دی، خو لکه په علاج یې ډېره غټه خرچه راځي او د دوی وس نه کېږي. نو څونه زموږ پښتانه وروڼه چې دي مسافر دي و د دې وطن علاقې د دې کلي سره چې څونه سرمایهدار دي د هغو څه وس دس کېږي نو د دې احسان الله سره دې ودرېږي او د دوی دا مشکل یې اسان کړي. احسان الله مرګ ته شپې ورځې سبا کوي، خپله سختۍ لا خپله، خو پلار ته یې هم د ګردو مسله ده. د الخیام د پاڼې چې څومره کتونکي دي دا یو درخواست کوو چې راځئ د احسان الله د کورنۍ سره مرسته ملاتړ شو او دوی ژوند پله بیا راولو. هغه وروڼه چې مالي مرسته نشي کولی نو د ثواب په نیت دا ویډیو شریکه کړئ، کیدای شي ستاسو له وجې د چا ژوند بچ شي. تاسو الخیام ټیم والا ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ د غریبو د بېوسو خلکو په دې ځای کې پښتانه او پلستانو دا زما د زوی د احسان الله نومې دی، زما ګاونډي دی او دې ته د برین ټیومر کیس دی تقریبا د 2014 نه ورته داسې دی. 2014 نه بعد موږ دې ته یو اپریشن وکړو، په علاج کې مو ته وکړلو. هغه وخت کې هم به دې من ډېر زیاته هغې خرچه وشوله، 2 ځله ورته وشولو. د هغې نه بعد چې کومه دی نو د دې د یو ځل اپریشن سره چې کومه دی نو هغه ناکامه شو. دلته کې دې کې د هغه نښه شته، هغه ناکامه شو. په دویم ځل هم چې ورته بیا وکړو نو د دې عجز د سترګو نظر دا ایسه مکمل ختم شولو. د 2020 ته پورې ماشاءالله دی یو څو کاله بالکل ټیک ټاک و، خو نظر ورته نشته. هغې نه بعد چې کومه دی نو بیا په 2020 کې دې ته هغه تکلیف راغی، بیا دی مونږ بوتللو یو څو پېښور ته یو څو هسپتالونو ته هم بوتللو، خو په دې من ډېر زیاته هغې خرچه راځي او هغه زموږ د غربت د وجې نه چې کومه دی د دې د هغه خرچه زموږ سره نشته. بل دې ته د دې برین ټیومر د وجې نه چې کومه دی ډېر لوی تکلیف وي. په خپله د دې والده د دې والد صاحب د دې یو بل بهري دی چاړه دی او ټولو ته داسې چاته د زړه مسله، دې ته د برین ټیومر مسله، والد صاحب ته د ګردو څه مسله ده. د دې د داسې مسله ده چې دې 2 ځله اپریشن وشو هغه کامیاب نه شولو. د دې اپریشن چې کومه دی هغه په لکه وفو کې دی. ټولو درنو پښتنو مسافر مسلمانانو ته زما دا یو ریکویسټ درخواست مو ته دی چې تاسو زموږ سره تعاون وکړئ، انشاءالله الله تعالی به دې احسان الله به یې ته صحت ورکړي. خیام نیوز ډېرو قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو کتونکو دا مهال په کوز دیر یونین کونسل ورغړ منزئی کې موجود یو. زما په څنګ کې چې تاسو ته کم د ګلاب په شان ښایسته ماشوم ښکاري د ده نوم احسان الله دی. اوس د ډېرو مسلو سره د دوی د کور او هغه حالات داسې دي چې د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. احسان الله چې دی نو دی پیدایشي طور بالکل ټیک ټاک و، خو وروسته دته د سر څه مسله وشوه چې په سر کې د رسولی دي. ډاکټرانو په 2014 کې د 2 اپریشنه کړي دي چې د هغې په نتیجه کې د ده نظر خو لاړو، دومره شو چې صحتیاب شو د 2020 پورې دی بیا برابر و. خو هغه مسله په ده باندې اوس دوباره راغلې ده. خو اوس ډاکټران چې دی نو داسې وایي چې په لکاو روپو کې د دوی نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د وس خبره نه ده. والد صاحب هم بیمار دی. غوښتنه مې دا ده چې د ده د علاج دپاره زه ټولو درنو پښتنو مسافرو او په انسان او انسانیت مینو ته دغه یو درخواست لرم چې تاسو د احسان الله سره ودرېږئ چې باید چې د ژوند وکړي. تر بلې خپرونې پورې ماله راکړئ اجازت د لوی الله په امان.